الله الرحمن الرحيم खंजर की तरह अज़ादारो फरियादों को व मज़लूमा हुसैन मुसफ़िरा हुसैन निगदे मारा चाओ अब्बास दगा कवमोस خلاص يا أكبر بخواموس علمدار سردے نظام أكبر سار تورا سبغاك وكم تاب شعر وموس تبيايت زناب سرعي شوق نشتا علمدار خوريام پر چڑ دستا نواموت علی لوریام ماتا تررا سرانے علی لوریام ماتا تررا سرانے داغت رب بوی نسرا کواموس علمدار خما فراد نے ولی دلو بی بی زدہ فراد لیارے دیرت لموس آئی بلا سوتنا مدورا ڈیرا چابگا بلا سوتنا مدورا ڈیرا چابگا کلا گئی جنازین و شڑی دموس اخبار تنے نراغل مزڑیے خوگو ورسا سامپ تورو خاورو چم لستموس ولا ماتا بی بی
ماتا شولا چوک منشتا پپاری وداری دموس حسنینا بی بی ویلا بابا جانتا سکینہ خیر دے زتا دوی خواموس یا حسین عادل آقا روح شریدونو پارا جامع سرا سوره فاتحه. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. ثم صلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب الله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. درود واسو محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. درود واسطو محمد وآل محمد بندے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دوستان عزیز، علماء و اساتید، مجلس ترحیم دے دیو دسے طالب علم و عالم دین ایوا نامونه و مدپاره دسې کاس څوک هغه سره پاتې شوي دي چې هغه کتلی دی
چا ورسره زندگی تیره شوې دی هغه فقط و فقط د هغه خوبي بیانولی شي و دې باندې موږ ټول هم خبر یو د قرآن کریم د آیه کریمه څه کومه تاسو خدمت کې ما د هغه تلاوت شرف حاصل که د دې مصداق اندسې کسان دي عادل هغه جوغندې اکثر کومو دوستانو سره هغه سفر کړی وي هغه کې به فقط خشیت الهی کتلی وي هغه که چیرې جامې کې ناست وی هغه نبچه غیبت زه هم څه نه وي اورېدلی عجیبه غوندې یو شریف النفس انسان لکه دا د مو یو روحاني و څمونه بیله شه اما هغه تعریف د نن مو ټول کوم پروردگار عالم ارشاد فرمایي څه به تحقیق څه ټولو نه زیات الله نه ډار او خوف کون والا هغه علما دي اندا وجه دی څه معصوم داسې کسانو په باره څه هغه فقط و فقط رب نه خوف لري و معصیت الهی نه ځان بچوي داسې علماو دپاره داسې طلباو دپاره معصوم فرمایش کوي اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو الشهيد توجه مده کن دوستان سکچیری یو طالب علم تا مرگ راغل اوغا حصول علم کے لگیاو دس ٹیم کے غتا مرگ راغل غا شهید دے دانا بلکہ معصومین و اہل بیت اطہار علیہ السلام دینم زیاد مقام ویر کرے دے علماء تھا دینم زیاد مقام ویر کرے دے طلباء تھا اہل علم تھا معروف و مشہور حدیث دے مداد العلماء افضل من دماء الشهداء علماء و مجلس تے واجہ بیان شوی دے ویلے بیا معصوم فرمائش کئی یو خدا گن سا عالم نا توجہ مدے دوستانو کا عالم نا طالب علم نا دغه سیاهی توجه مده دغه سیاهی د هغه لیکل غا د شهدا وینې نه افضل دي دی باندې موږ ټول خبر یو شهید وینا معصوم فرمایش کوي کله د شهید اول کتره د وینو زمکه ته وغورځيږي پروردگار عالم فرشتو ته حکم کوي فرشتو ما د دې ټولې ګناهانې وبخلې تاسو دې ټولې ګناهانې معاف کله اول کتره د یو شهید د وینو زمکه ته ورځيږي دا مقام دے دیو شہید دا مقام دے دیو شہید سے پروردگار عالم ورتی تا زندہ ہے مارگ گمانم دی باندے ما کہو تا زندہ ہے اما یو عالم پا بارے معصوم یای تا دی سیاہی غاد یو شہید وینے نا افضل ہے
لکه څنګه بل ځای کې معصوم فرمایش کوي. تاسو درود واستو محمد وآل محمد باندې. صلی علی محمد وآل محمد. معصوم فرمایش کوي یوزن یوم القیامه مداد العلماء والدماء الشهداء فیرجع مداد العلماء على الدماء الشهداء. څه قیامت ورځې باندې تللی شي موازنه کېږي د څه شي؟ د علماو د کلام سیاهي د شهداو وینو سره. هغه څوک چې هغه خپله هستي نابوده کړې دی، هغه څوک چې هغه خپل بچي د الله لیارې کې یتیمان کړي دي، هغه څوک چې هغه زندگی ته خیر باد ویلی دی الله لیارې کې، هغه څوک چې هغه دین ته نجات ور کړی دی، هغه څوک چې هغه حریم الهی نه دفاع کړی دی، شهید معصوم دی. ای کله د قیامت ورځ شي یوزنو یوم القیامه مداد العلماء والدماء الشهداء. قیامت ورځې باندې د دې شهید د وینه د یو عالم سیاهي سره ورتللی شي. معصوم دی چې د عالم دا سیاهي د هغه شهید وینې باندې درانه شي، دی وزن به زیات شي شهید وینې باندې. علماء مقام، علماء منزلت، علماء شان، اهل بیت اطهار علیه الصلاة والسلام بارها بیان کړی حتی دی حده پورې صد علماء طلباء مقامی هغه انبیاء سره نزگیر کړی دی. توجه مو دی که ماته دوستان؟ ماشاءالله. اقرب الناس من درجة النبوة اهل العلم والجهاد. قریب ترین درجه پروردگار عالم نزگیر، پروردگار عالم څخه نبوت سره نبیانو سره ټولو نه نزگیره درجه هغه د اهل علم دی. هغو کسانو چې هغه صاحب علم دي، هغه طالب علم دي، هغه علما دي. معصوم دی چې د دغو درجه نبوت سره نزگیره درجه دی، نبیانو سره نزگیره درجه دی. خو معصوم فرمایش کوي النظر فی وجه العالم عباده. عالم مخ ته سترګو غړول د څه شی عبادت مولا صادق علی محمد علیه الصلاة والسلام نه چا پوښتنه وکړه درود واسطو محمد وآل محمد باندې. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وتعی چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دا حدیث النظر فی الوجوه العلماء عباده، دا حدیث د نبی چې د علماء مخ ته سترګو غړول عبادت دی. دا څنګه مولا صادق علی محمد علیه الصلاة والسلام ورته فرمایش کوي هو العالم الذي مولای صدا هغه عالم دی هغه په باره دا ویلي شوي دي اذا نظرت الیه ذکرک الاخره. توجه مده ماته؟ ماشاءالله. معصوم دی ورته جواب کې دا هغه عالم په باره نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د فرمایش ته چې کله ته سترګې وغړې تا ته آخرات یاد کی عادل هغه غوندې. توجه مده که ماته؟ سبحان الله. تا ته آخرات یاد کی یوه کیسه مې اورېده یوه دوست نه سیدعادل هغه کلي ته لاړ و بیټک کې نیمې شپې هغه تهجد منځه ته پرتلی و همسایه یې کوم و د یوې څغه نقل کوله
نیمې شپې دی ژړا پسې د همسایه ویلي څه د نیمې شپې د څه شي ژړا دی سترګې یې غړولې دي عادل هغه نماز شب باندې ولاړ معصوم دی هغه عالم و این کچېرې مخبلو ځانو ته سوچ وکړو واقعا یعنی د ټولې دنیا سترګې مو ته دي انداسې دی که ټولې دنیا توجه مو ته دی هی ځکه ما په ویر شو ما دا وختو څه سبا زه لاړ شم د عادل هغه خپې څاپ کوم مرګ د بعدې دا خبره کړې خو مکمله ونه شوه بدبختي معصوم دی څه کچېرې داسې نه وي فالنظر الیه الفتنه بیا ورته سترګو غړول فتنه دوستان عزیز مولا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام ثمره علم بیانوي څه علم څه ثمرات دي بل ځکه مولا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام اجزا علم پر اجزا جوړ کړي دي لکه څنګه بدن پر اجزا دي مولا امیر علیه الصلاة والسلام یې څه فراسه التوضع د علم سار هغه توضع دی علماء مجلس دی پوهېږم د علم سار توضع دی مولا امیر علیه الصلاة والسلام بیا ثمرة العلم مولا فرمایش کوي ثمرة العلم د خدای معرفت دی ثمرة العلم العباده د علم ثمره عبادت دی کله راشي انسان څخه بیا هغه انسان عبادت کې مشغول شي ثمرة العلم مولا امیر علیه الصلاة والسلام یې څه د علم ثمرونه یوه ثمره دا دی څه د انسان حسد نه ورکی کله څه حسد ورکوي هغه علم ټیک دی څه هغه ورڅخه شته خو ثمره د شخص باندې هغه ثمرې اثر نه دی کړی ثمرات ورته نه دی حاصل شوي که چیرې انداسې وي څه لکه څنګه د معصوم فرمان دی څه معصوم فرمایش کوي څه علما د انبیاو وارثان دي علماو مخ ته سترګو غړول عبادت دی علما که چیرې وفات شو شهید وفات شو کچېرې د هر یو زده کون وي هر یو علم وي یقین وکړو هغه صاحب منزیات انګریزان دي همداسې دی که نه دی منزیات انګریزانو څخه علم دی منغزیات عالمان دي جزونه یې جوړ کړي پته نشته څه څه بلوانې یې جوړې کړي علم سره کېږي د هر څه که قواعدو زده کول وي منزیات زده هر یو علم کې کېدای شي چې هغه مونه ډېر مخکې وي خو ذکر معصومیت څه علم حجاب اکبر هم جوړېدای شي څه د رب او د بنده منځ کې فاصله واچوي دا بنده لیرې کې رب نه الا ان شر الشر شرار العلماء و ان الخير خيار العلماء توجه مده کن دوستان پس مو باندې ارڅ منحصر دي
بیا ثمره علم کې مولا امیر علیه الصلاة والسلام فرمایش کوي الثمرة العلم الشجاعه. علم ثمرونه یوه دا دی چې انسان شجاع کوي. توجه مه دی ماته؟ انسان نه شجاع جوړوي. ثمره علم نه دا دی مولا امیر علیه الصلاة والسلام فرمایش کوي ثمرة العلم صبر. علم ثمرونه دا دی چې انسان ته صبر ورکوي. دوستان عزیز، کچیرې د ثمرې انسان کې موجود شوي، د انسان بدن جوړ شه ظرف هغو شیونو دپاره. مولا صادق علیه الصلاة والسلام دی چې د هغه عالم دی چې د دې مخ ته سترګو غړول عبادت دی. د هغه عالم دی چې کچیرې دا علم طلب کې دی کانت الجنة لطلبه، جنت دی ته منتظر دی چې دا په کله ما څخه رسي. دوستان عزیز، د هغه مرحوم ورور دغه ځای کې موجود دی، جامې کې شته ناست دی. دی ورور کله د ورور جنازې باندې راغله، اکثر دوستان موجود وو، سترګې غړولې. خو مو دوستان ورسره موجود وو. حیدر عباس هغه ته صبر تلقین کول، صبر وکړه. د ورور غم ورور دپاره ډېر سخت وي دوستان. او بیا مسافریې کې څه خپل وطن نه وي، خپل کلی نه وي، چوکي پیژندګویي نه وي. ورور نه ما کله خسته شي که نو فورا ذهن ځي کربلا والا ورونو ته. ورور نه ما کله خسته شي که نو بیا ذهن ځي خور ورور ته او کربلا خور ورور ته. دوستانو ورور غم سخت وي ورور دپاره، ډېر سخت وي ورور دپاره. او که هغه بیا ورور عباس غوندې ورور وي او که بیا خور اولیا غوندې خور وي. دوستانو دا ورور داسې ورور وګڼ، داسې ورور لکه څنګه مولا حسین یې ګڼ څه ورور عباس اما عملیات ماته کا. دا داسې ورور و چې دې چیرې آداب وجې نه ورور حسین ته ورور نه نو ویلي. کله هم څه عباس علمدار ورور حسین سره روبرو شوی نو بیا یې د ورته ویلو سیدي مولای. داسې ورور. یو هغه معروف روایت تاسو به اورېدلی وي، لیک پړه هم به کړی وي چې کله یوې ورځې مولا وي یوه خطبه ورکوله، مولا حسین علیه السلام هم راغلل مسجد ته. سترګې د مولا امیر علیه السلام د حسین وچو شونډو باندې پرېوتې. غږ یې وکړه کمبر د ما جنان حسین تږی دی اوبه راوړه. ابوالفضل وي دا آواز واورېد، وړوکی دی ډېر، په منډې منډې راغله. مور ته یې مورې ما ته سړو اوبو جام ډک.
زوی عباسه څه شي دپاره وي بابام کامبار ته غږ وکړ څه حسین تږی دی اوبه راوړه زه نه غواړم څه ما نه علاوه چوک حسین ته اوبه ویل کړي دوستانو هغه عباس هغه خالد دا مولا حسین ورته ویلو ورور عباسه نن هم درته غږ وکړه په منډې راغلی خو یوه ورځ به داسې راشي عباس زه درته غږونه کوم تب ما ته جواب نه راکوې هیڅ عباس خوب پرېږدول ورمنې مشرې بیبي ته پاته ولګېده راغلل عباس یې راووخته وایي عباسه وروره لږې سترګې اوچاتې که مور ورته ویلي وو یاد ولره عباسه کله څه د حسین که د رمنو خویندو سره روبرو کېږي کله د زهرا بیبي لوڼو سره روبرو کېږي بیا د بیبیانو قدمو ته سترګې غړوه عباس وروره سترګې اوچاتې که وی عباس سترګې نه اوچاتې وي عباس زه درته یم د زهرا بیبي لور سترګې اوچاتې که یا عباس سترګې اوچاتې کې سترګې سرې وي وروره عباس سترګې ویلې سرې وي خورې غی ورځې جانان حسین غږ وکړ زه په منډې راغلم جانان حسین درته وروره عباس نن خو په منډې راغلی خو یوه ورځ به داسې وي څه بیا به زه غږونه کوم ته ماته غږ نه راکوې خور وروره دوه مولا حسین سره ور شو یی کله څه مولا حسین اولیا بیبي باندې نظر پرېوت احترام کې پاره ته مولا کله بیبي نږدې شوی وروره حسین تا ما ورور عباس ته څه ویلي ویل څه دی خورې ویل چې یمه ورځ دی عباس ته خوب نه کوي سترګې یې سرې دي ورته ویلي وروره عباس هغه وخت ډېر لرې دی خوب کوه دوستانو دی تربیات همداسې کړی و چې چې کله مدینې نه قافله روانه شوه که نه ویل یو ورته قافلې ته خو د حافظي بیبیانو بېرته خو لږ ټایم تېرېږي ام البنین بیبي څټ نه غږ وکړه عباسه زویه له غوندې ما څخه راشه دوستانو مې عباس راکوش سترګې ورور حسین ته وغړولې ورته ورور عباسه لاړ شه مور ته درته غږ نه کېږي ویر شه دوستانو یی څه کله عباس مور څخه نزدګیر شو یی څه بیبي اردوه لاسونه خلاص کړو خو کله عباس نزدګیر شو ورته یې څه زوی عباسه وشوه ستنېږه واپس شه زوی عباسه دوستانو البته یوه جمله دغسې کې ما پړاو کړې ورته ویلو زویه عباسه حسین سره روان یې خو یاد ولره هسې نه وي څه بې حسینه زنده رستون شي هسې نه وي بې حسینه را واپس شي زه عباس واپس شه عباس واپس شه بیبي نه چا پوښتنه وکړه بیبي دوره د عباس راووختل عباس راغلل بیبي لاسونه ورته خلاص کړو بیا څنګه اچانک تا عباس ته ویلو عباس ستون شه ورته یی څه ما سترګې غړولې جانان حسین مو ته سترګې غړولې ما خو غږ وکړه عباس ته عباس راشه خو ما زړه کې سوچ راغلل ځه سینا ورمله زهرا د حسین په زړه شي وایي زه د ما ګرانه مور زهرا نشدلې ما ګرانه مور زهرا نشه دوستانو یی څه عباس علمدار نن خو ټیک دی عباس همداسې ستون شه که مور بېګه ویر نه که خو زهرا بیبي دا بدل بیا کربلا میدان کې یی څه کله عباس کوزېده که لکه یو عالم ته مولا یی څه دی عالم ته وایه څه د عباس مذهب وکړه زه خو د عباس مذهب کوم نه هغه مذهب یې وکړه څه کله عباس کوزېدل هغه چوک څه د چا لاسونه بدن پورې نه وي غم څرنګې کوزېږي دوستانو خو کله یې بدن پورې لاسونه نه وي یوه د تورو بورګو ورمن ورته ولاړه وه لاسونه یې خلاص کړو په عباسه زویه د مومنانیه زویه ما څخه راشه دوستان عزیز څنګه کش عباس سید کاظم قزوینی دا یوه واقعه نقل کوي زه بس نور مصایب نه کوم حاجتونه لرې زړه کې ونیسه اندې یوې واقعې باندې څه کوم دی عالم ذکر کړی دی وشه انشاءالله په خدای هم سپارم دا بزرګوار یې څه د ما پلار بزرګوار سید ابراهیم قزوینی وی غد عباس علمدار د حرم مطهر
پیش نماز و یوې ورځې محمد خراساني راغله د حضرت عباس مصیبې وکړو. خو کوم مصیبې وکړو؟ وی هغه مصیبې وکړو څه ښه روایات کې دي څه د عباس یوې سترګې ته ګل ولګېده. یعنی زه د ما پلار بزرګوار سید ابراهیم قزویني داسې حصار یې ورباندې وکړ څه بس ژاړېده. یعنی برداشت نه بار شوه. کله څه دی عالم کله دی واعظ مطام ختم که ویرغله وتی نو داسې مطام دنچو کوي چوک دی څه عباس سترګې کې غشه لګېدلی و. دا بزرګوار یی محمد کاظم قزویني یی څه د ما پلار بزرګوار ما ته دا واقعه تېروله څه زه کور ته لاړم خو بیولی شوم. خوب کې د حضرت عباس خوب کې قسم ما ته یی څه سید ابراهیم ته کربلا کې ویلې وې څه ما سره څه شوي وو. ته کربلا کې وې څه ما سره څه شوي وو. سید کاظم کله څه ما وړوکیو سیدانو د پرافورات نه اوبه راواخیستلې که ظالمانو د ما اردوې مټې بېله کې بدانه واورو دوستانو د سید کاظم د روایت وی څه ما مټې اردوې بېله شوې. سید کاظم یو ګل راغله د ما سترګې کې ولګېدل. سید کاظم زه ځمکې ته راغلم خو څنګه راغلم ما بدل پورې لاسونه نه وو. سید کاظم کله زه ځمکې ته راغلم کنه ما ډېر سار یوانډ بلنډ ته وغورځول څه ما سترګې نه ګول وځي. سید کاظم خو ما سترګې نه ګول ونه وته. سید کاظم زه په ځمکې کښېناستم مار دوه زنګنونه غوټه کو پوهېږو د ګلا دوستانو مار دوه زنګنونه غوټه کو د سترګې ګولم زنګنو منځ کې ونیوله. سید کاظم ما د سترګې ګول زنګنو منځ کې ونیوله. دې ټایم کې یو ظالم راغلل او ما سره یې ظلم وکړ. همدا وجه ده که نه دوستانو یعنې چې کله سید شهدا علیه صلات وسلام د ورور جنازې ته ورغلل که نه یعنې څه عباس علمدار د ژاړي خدایا دنیا ړنګه وی وی وروره عباسه ژاړې ویلې ته خو ما چیرې په ژاړه نه وې کتلی وی وروره حسینه دې دپاره ته نه ژاړم څه زه دنیا نه روان یم دې دپاره د ژاړم چې یوې سترګې کې م ګل لګېدلی دی بله سترګه م وینو نه ډکه دی. ما مظلومه وروره حسینه زه د تا دیدن نشم کوی. دوستانو یعنې د څه کله مولا حسین علیه صلات وسلام کله څه د ورور عباس د شهادت غږ واورېد روایات و الفاظ داسې دي چې کربلا کې چیرې حسین مظلوم مخ رنګ دوره نه و بدل شوی لکه څوره د کله څه د ورور عباس د شهادت غږ یې واورېد دوو کسانو عجیبه حالت شوی و. چا یو د ورور حسین یې چې د مخ رنګ یې داسې بدل شو چې کربلا کې چیرې د حسین مخ رنګ غسې نه و بدل شو. یو د بل چا یو د اولیا بیبي غږ یې وکړه د خدمته سیدو وشاسې ورات وغورځوو ځکه چا په تا مې ما تاسو رابستلي وو هغه کربلا میدان کې کوږ شول ځکه چا په تا مې مو راغلي وو هغه کربلا میدان کې کوږ آغا صاحب خرو د ورونو ذکر وکړو خو زه آغا صاحب نه ډېر معذرت سره الله مومنانو یې څه کله مولا حسین د ورور جنازې باندې ودرېدل څه د ورته ویایي ودما باسه وروره لږې حسین ورته سترګې وغړوه الله مومنانو خو مولا ته د سترګې نشي غړولی څه د ورته ویایي واباسه وروره لږې ماته سترګې وغړوه
خو زه به دوره ویم څه مولا آخر کې څه ویلو ما بس ورورا تا خود معاملیا ماته کړله الله مومنانو خو یو بل مقام کې د خور ورور کیسه څرنګه ده یہ چکلا د حسین لټلې قافله شام نه راغله یہ چکلا کربلا و راغله بیبي غاغونه وکړل ما حسین ورورا خور د شام نه راغلی ده خور د شام نه راغلی ده مینه سره فریاد وکړو یا حسین شام نراستنا شوا د باندیانو قافله ما حسین ورورای اوس د خورو پیژنا ما حسین ورورای لخود خور مټونه وکسا تانه زیب سے لاړلا په زنجیرو کې بستا ما حسین ورورای تب خور نہ مراوار وے ماسرا شام کے پاتشوا تواڑا لرسا کنا ماسرا شام کے پاتشوا تواڑا لرسا کنا یا متد شام یا خبر وکا گران خورے یا تا وڑی بلبل چا یا ویلی دلاو یا کزد شام یا خبر وکم گران اورورا یا پسپینے گیرے بدکا یا نو کارتا اخیت سنام یا وڑو کلور دا یا نو شام کمڑا شوائی جار بزل کنن کی یا نو ای تڑلی ای مولا سننو جار بزن کنن کی یا زیو نشتا چیختن خوی نشتنو جار خلی تختونا یا نو مادم رو رو یا نو شانا بیننو جار خلی تختونا یا حسین پروردگارا یا اللہ قرآن عظیم لخطرہ یا رب عدل غغری کے رحمت کے پروردگارہ پسماندگانو تے صبر جمیل عنایت کے پروردگارہ بچیان اور تانے کو صالح استر کے پروردگارہ یا اللہ قرآن عظیم لخطرہ چوار لسو معصومین لخطرہ دا کور بیاڑی را وقت پر غم و درد و نوساتے پروردگارہ یا اللہ ہر شرور شر نورتا
सहर लाती है, खुद ब खुद खाना काबा पे नजर जाती है। जब नजर आता नहीं है तेरा जलवा मौला,